أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظيم. د سورہ یاسین آیت نمبر 68 موږ تلاوت کا. دا خبره موږ مخ کړې و چې سورہ یاسین د قران پاک زړه ده. اهم عقیده په چې ذکر دی توحید، رسالت، باس بعد الموت. په دې آیت کریمه چې الله تعالی فرمایي ولو نشاء کموږ خوشسی لمسخناهم على مكانتهم بیا به مسخ کو موږ دولاره په خپلو جیانو باندې. څه معنا په دې چې یو څو خبرې دي. ابن عباس فرمایي دا د پیغمبر علی السلام تر زوی ده او پیغمبر علی السلام دعا ورته کړې ده چې الله تعالی دته تفسیر چې زین خلاص کړي. فرمایي چې معنی ادا ده لا اهلکناهم موږ به هلاک کړي ول دا پټک دا ناشکری دا خلق چې ما نه مانی. الله تعالی فرمایي خو الله تعالی دغه خلکو ته مهلت ورکړی دی و ټیم پورې چې داسې بیان وایي چوکه چې ما ته لا پته نه وه لا ما ته ټیم نسه میلاو. بله معنا یې دا ده الله تعالی فرمایي چې موږ به دو په خپلو پښو باندې چینولي وو، له سره به حرکت نه و کړی. کله کله داسې یو قسم شی چې لا وجود چې داسې یو درد پیدا سي که نه چې کوژمونو نه وي. درېمه معنا یې دا ده الله تعالی فرمایي لجعلناهم حجارة که موږ خوښوی دونه مو به کاڼي جوړ کړي وله. او بله معنا یې دا ده لجعلناهم کردة وخنازیر لا ارواح فیها دونه مو به هغه خنزیران هغه بیزوګان جوړل چې له سره به روخان ولل نه پچې. اوس دغه معنا دی چې زین چې الله تعالی فرمایي چې داسې مو خوښه ویا داسې مو کړي ویا فما استطاعوا مضیا ولا يرجعون بیا به دو طاقت نه لاره مضیا ولا يرجعون. چې معنا ده یو معنا یې دا ده فما استطاعوا ان يتقدموا ولا ان يتاخروا بیا دا طاقت نه و چې په مخ لاړ شو که په شا لاړ شو. د مخ آدیشا تک طاقت په بیانو. دوما معنی دا ده فما استطاعوا مضیا من العذاب بیا به دو دا طاقت نو چې دول عذاب نه جان خلاص کړی وي. ولا رجوعا الى الخلقه الاولى بعد المسخ اچھا یو ورته مې کوم عذاب وروي اولنی شکل ته به بیر واپس سلی نو. نو معنا دا ده چې دا آیات کریمه هر وخت دې سړای ډاریږي چې داسې نه چې الله تعالی دا سزا ماته راکړي. یو بل مثال د مرګ نه آباده زمدي کولو دپاره درکوي. ادي بوډاګانو مثال الله تعالی پیش کوي په یاسین چې الله تعالی فرمایي ومن هغه څوک نعمره چې موږ دته عمر ورکو ډیر نو نکسه فی الخلق بیا موږ دای کمزور کو په هغه اعضاء چې دي اعضاء آی کمزوري سي. چې معنا نه هغه سترګې کار کوي نه غوږونه کوي یا نه پښې کوي. چیرې بوډا نه پته کوي وای ګوندونه مې کار نه کوي که نه ده داسې.
امین بابا بیل خدای دی وبخښي ویله موږ سره یو سړی و پولیس چې ویله بیا غږ وکړ جاس په ولګول غږ بیا وکړ چې د ستنې ته ولش کې سپڼسای نرته وراچو ویله موږ به وتیاله چې ته دانسې وراچوی ویله موږ به زرو ته وراچو خو ویله موږ باندې دا ټیم راغی رښتیا سړی ستنې ته سپڼسای نسي اچوی نو دا ټولو بوډاګانو نه تاسې پته وکړو عمران خو الله تعالی وردي خو وتیا چې هغه آزاد وجود والده چې رنګې دي آپ بیا وړوکوالي طرف ته نقل سي لکه وړوکای کړه چای ډېرې پته کوي دا بیا ډېرې پته کوي وړوکای کړه چای په معمولی کیسې مراوريږي دا یو بل اهم خبره زده کو چې د ماشوم د ستر خویان داسې سره یو رنګې خو ماشوم وال خوان کوي لازم چې سړی دا خبري ورته چې خو پیاږي نه ادای بیا ایغجی ته تلای چې نه پیاږي خو بیا موږ کار وته کیږي کنه دا داسې چې بار ژغېږي بیا پته کوي اته په دې نه پیاږي دې سره د سړی غوسه کیږي نه الله تعالی فرمایي چې دا زبیا ورسم ایغه جیتا لکای لا یعلم بعد علم شیئا چې دته مخ چې ډیرو شیانو پته بیا به هیڅ پته نه یوته نو بوډاګانو سره د سړی کور چې غوسه نه کوي اچھا د دو لشکی نه ژغېږي لشکی د دو گزاره کوي هر چیز باندې ښځې یو کار نه ښځې یو کار نه خو دو دغه پسې سترګې غړی چې د لوټه بې ځایه پرته ده دغه شای ده و چې دغه ته کټ لمر ته اچولی نوشکي د دو ګزاره کوي لشکي به بیا هغه ګزاره کوي دا خو تاسې ار ونه که نه هغه جان سره غږېږي جان سره داسې غدېږي خو تاسې ار ونه الله تعالی فرمایي افلا تاکلون آیا تاسې په دې کیسې باندې ولې جان نه پوهېږو چې هغه ذات چې ته وړوکی پیدا کړې بیا ښه مضبوط سلې بیا وړوکوالي ته راوستلې دا د بیا نصیر زمدای کولی دا معنی ده افلا تاکلون ان من فعل هذا قادر علی الباس آیا وای تاسې په دې سوچ نه کوو هغه ذات په دې بیا نه ده قادر چې دغسې در باندې وکړل بیا دې پیدا کړي الله تعالی فرمایي پیدا کېږو خو به بیا د ګوتو والے نقشې چې دي نقشې دا خو ټولو دنیا خلکو بدلې دي وای دا به هر سړی والے بدلې هغسې د ګوتو والے نقشې به د هغسې چال ته ویله وی چې مځکې مخ سوړ ده چې ورتې ورسې که نه قبر یې شو مځکې مخ په جان ته خپله سړوي الله تعالی فرمایي پیغمبر علیه السلام ته دا یو بل اعتراض و چې په پیغمبر علیه السلام بکېده چې کمنې ته خو شاعرې خدای شان ته ګوره چې پیغمبر علیه السلام به چیرې شعر ویله چې خطا بس ابو بکر صدیق صاحب پورې وخندل ورته ویله ته خدای پیغمبر نه سې شعر ویله یو چې ویله که نه پیغمبر علیه السلام داسې ویله کفا بالاسلام والشیب للمرء ناهیا صحیح شعر دغسې ده کفا الشیب والاسلام للمرء ناهیا وایي چې ابو بکر صدیق صاحب هغه وخندل چې ته حقیقت چې دی الله تعالی رسول الله تعالی ولې قرآن پاک چې فرمایي که نه دې نه بعد آیات دغه ده وما علمناه الشعر موږ دته شعر نه ده ورزده کړی دا یوه خبره دا بیا په چرو باسه مخ ته د معاشرې خرابونې چې نن سبا ډېر کردار د شاعرانو ده زړه به ورته درسي داسې خبرې کوي او اوس خو چونکې مخکې خو به چیرې وکړي چې مایلس و بیا به یو سړی لاړه اوس خو ښځو چې دي اکړاچو چې دي سړو چې دي دا موبایلونه ډېر تعلیم یافته زړه کې ماته ویله زه دغه چې خطا کړم بیا به شعر خو اروي که نه یې باستی خیل خیالات په دې ډېر چیږي بیا سړی په چې وځي نو لږ کې د شاعرانو نه دا درخواسته
دا اسی خبر نه ده قرآن پاک چې الله تعالی فرمایي سورۃ الشعراء چې والشعراء یتبعهم الغاوون چې چاره فضول خلک به شاعرانو په شاته پریږي کنه دا داس نو مقصد دا ده یہ تصویر یو روح تبنه ګوره حدیث مبارکه ده ان من الشعر لحکمتا کوندې چې ګیرسلو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې بشکه بعضی اشعار داسې دي چې نصیحت نه ډک دي اوس داسې شاعران ستدي روغه خبر کوي نو روغه خبر دې سړای پچ کوي نو شعر ویل دا داسې چې پسندیده شای نه ده داسې نصیحت نه ډک شعر پیغمبر علیہ السلام ول صفت الله تعالی ول صفت آب بل کیسه ده ان هو نه دا قرآن پاک الا ذکر مگر دا یو نصیحت تا نصیحت پښتو چې معنا وړو کنه نصیحت وکا نصیحت پښتو چې معنا دا چې الفاظ بده شکشلی یہ دی الله تعالی او دی پیغمبر علیہ السلام ایغه به حکم یا ایغه ولا به طریقې ورسارا با ای دې خبره کولو جای اخلاص پای پچ دې ته نصیحت وای کا یو شای نو پچ بیا دي چې شای دي نو الله تعالی فرمای ان هو الا ذکر دا قران پاک دا یو نصیحت ته الفاظ کشلی دي الله تعالی ولا خبر دا پیغمبر علی السلام په واسطه مشتر رسیدلې ده ادا سے قرآن پاک ته چې تبه وای چې کوس مشتوای نازل سلا چمال ده 1447 سال مخکې وقرآن مبین ادا واضح خبره په دې چې پرتی دي التبه ادا خبره نه چلیږي چې ما ته خو پته نه و خدا خبره ده چې الله تعالی فرمایي چې تبه چوک ډاروي په دې قرآن پاک سره نصیحت پا دے قرآن پاک نہ چوک اخلی اب انشاءاللہ سبا ہوئی